الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون.
دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين حمد وثنا بعد او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود و سلام بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکاره او عبث نو بلکې رب العالمین چې کوم مقصد د پاره موږ د دنیا ته راغلیو هغه مقصد موږ ته رب العالمین خپل کتاب قرآن کریم کې بیان کړی دی او د هغه مقصد د بیانولو د پاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام موږ ته راولېږل چې انبیاءو لاړ شئ دا ډیوټي او دا ذمہواري ستاسو په سر باندې زه اچوم چې دا خپل امت ته ورسوئ او خپل امت په دې خبره باندې خبر کړئ چې کوم انسانان د رب العالمین په لار باندې ځي د رب العالمین اطاعت او بندگی کوي الله رب العالمین د داسې خلکو د پاره جنتونه نعمتونه باغات تیار کړي دي او کم خلک چې د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت او بندگی نه کوي رب العالمین د داسې خلکو د پاره جهنم اور او خپل قهر او غضب تیار کړی دی زما محترمو د رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي د هغو نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي ځکه الله رب العالمین خپله فرمایي چې وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چې دي خو هغه انبیا دي او که امت دی خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده مالدار دي او که غریب دی رب العالمین به د داسې خلکو نه تپوس کوي دا تپوس او دا پوښتنه د الله رب العالمین دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې کوم کار کوو الله رب العالمین ته پته نشته نه بلکې رب العالمین د دې د وجې نه دا تپوس او پوښتنه کوي چې سبا دا انسان د خپلو اعمالو نه منکر نشي ځکه الله رب العالمین په قرآن کریم کې د مشرک حال موږ ته بیان کړی دی چې کله مشرک د الله رب العالمین مخې ته ودرولی شي او رب العالمین ترې تپوس کوي چې انسانه تا ته ما پیغمبر درلېږلی تا ته ما قرآن کریم درلېږلی تعالی به وخت په وخت باندې داعی مبلغ راتلو دعوت به درته کوو تبلیغ به درته کولو تا ولې زما تابعداري او زما اطاعت دې نه کولو دا ورته وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین الله موږ په دنیا کې هر قسم ته ستا تابعداري ستا د پیغمبر اطاعت کړی دی موږ په دنیا کې شرک نه دی کړی د دې د وجې نه رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین هم مقرر کړي دي چې سبا موږ د خپلو اعمالو نه منکر نشو ځکه دا کرامن کاتبین زموږ یو عمل هغه لیکي چې سبا موږ منکر کېږو الله رب العالمین به دې ته وایي چې د دې رجسټر راوړه دا انسان به بیا په دې باندې هم اعتراض کوي چې الله دې چې دی نو دا د خپل د ځان نه لیکلی دی ما دا کارونه نه دي کړي الله رب العالمین فرمایي چې ټیک ده یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یعملون د دې دا لاسونه د دې دا خپې د دې دا ژبه د دې هر یو اندام الله رب العالمین به د دې په اعمالو باندې ګواهي ورکوي انسان بیا په هغه وخت کې د هیڅ قسم د خپلو نیکو اعمال او د بدو اعمالو نه نشي منکر کېدلی زما محترمو د دې د وجې نه الله رب العالمین موږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږلو چې موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات اسماء او احکام وحدانیت طریقې راته وښودلې چې انسانانو ای زما امته دا عمل دا کارونه په خپل زندګۍ کې راولئ نو تاسو به کامیاب شئ او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې ځان ساتلو سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو زما محترمو چې کله الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته نو را مبعوث کړی نو په دې دنیا کې هر قسم فتنې جهالت تیاری موجودې وي یو انسان به د بل انسان سره په ښېګړه باندې نه راتلو بلکې وړه وړه خبره باندې به جنګونه کول مرګونه کول تر دې پورې چې کلونو به خپل منځ کې نښتې او جنګ به یې کولو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین دنیا ته را مبعوث کړو
نو داسې پیغمبر الله رب العالمین مونږ ته رالیږلی دی چې هغه امین او صادق دی هغه چې دی نو کومه خبره چې کړې ده هغه چې کوم عمل مونږ ته بیان کړی دی الله رب العالمین د هغې تصدیق مونږ ته کړی دی ځکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته تشریف راوړو دې صحابه یهودو به هلته دا خبره کوله د مشرکین مکه ته ځکه مشرکین به دوی نه تپوس کول چې ګوره تاسو خو تورات والا اهل کتاب یې آیا دا هغه پیغمبر دی چې تاسو ته په تورات کې الله رب العالمین بیان کړی که دا هغه چې موږ یې ومنو په دې باندې ایمان راوړو په دې باندې د ده تابعداري وکړو یهودو به چې دی نو مکار خلک دي هغه وایي چې نه نه دا هغه پیغمبر نه دی دا خو ځان نه راغلی شوی دی د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده ځکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې کله ایمان نه راوړی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغی او تپوس یې ترې وکړو چې د الله رسوله پیغمبران مونږ ته چې تورات کې بیان کړی شوي دي هغې باندې مونږ 3 سواله کوو که ته دا 3 سوالو ته جواب دې ماله راکړو ته واقعي پیغمبر یې چې کله هغه 3 سواله یې ترې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړو نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه سمدستي ایمان راوړو خو بیا یو خبره پیغمبر ته وکړه چې دا الله رسوله دا یهود دا ډېر مکار خلک دي دا لازما په تا باندې به هم بهتان تړي او په ما باندې به هم بهتان تړي دا یهود راوغواړه زه به دې کمره کې کښېنم او د دوی نه تپوس وکړم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو مشران راوغوښتل او تپوس یې ترې وکړو هغه وویلې چې عبدالله ابن سلام دا زمونږ سید دی او د ده پلار هم سید دی دا کریم دی او د ده پلار هم کریم دی عزتمند دی نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا وفرمایل چې هغه به ایمان راوړی دی او دا کله کېدی شي دا خو هېڅکله نه شي کېدی عبدالله ابن سلام د کمرې نه راووته ورته ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله چې کوم وخت کې یو منټ مخکې عزتمند او کریم هغه عبدالله ابن سلام د هغو په منځ کې بې عزته او بدکردار انسان شو ولې ایمان یې راوړو زما محترمو نو همدغه شانتې الله رب العالمین چې موږ ته دا پیغمبر رالیږلی دی د دې پیغمبر تاسو صفات او د دې سیرت چې موږ مطالعه کړو د دې یو کار یو قدم اخیستل هغه زموږ دپاره رهنمایي او نمونه ده ځکه الله رب العالمین فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو عمل کې هغه زموږ دپاره اسوه ده ځکه چې کله الله رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکولو تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین ځان لواله خلوت هغه ورته په زړه کې واچولو د مکې نه ډېر لرې یو څو میله لرې غار حرا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بتلو او هلته به د الله رب العالمین عبادت او بندګي کوله ځان سره به یې توخه ویوړه تر دې پورې چې میاشتو پورې به په هغه غار حرا کې موجود و تر کوم وخته پورې به چې هغه سره به هغه توخه وه هلته به و چې کله به توخه ختمه شوه بیا به راغی خپل کور ته او هغه توخه به یې واخیسته بیا به عبادت دپاره لاړو نو وګورئ دغه خبره کې موږ دپاره دغه صفت موجود دی چې کله انسان عبادت کوي نو عبادت کې ځان لوالی پکار دی ځکه که چېرته انسان ځان لوالی ونه کړي او د خلکو په مخ کې بندګي او عبادت کوي نو شیطان هغه موږ سره زموږ دشمن مقرر شوی دی هغه لازما زموږ په زړونو کې ریا اچوي هغه لازما زموږ په زړونو کې دا خبره اچوي چې وګوره پلانې تا ته ګوري هلکه ستا عبادت ته نظر دی هغه تا ته ګورې سترګې اړولې دي نو خلوت په عبادت کې پکار دی چې رب العالمین زموږ دا عبادتونه خپل دربار کې قبول کړي زما محترمو بیا چې کله الله رب العالمین جبرائیل امین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستو نو جبرائیل امین د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اقرأ اولولا ګوره د دې نه دغه خبره معلومیږي چې هر کار مونږ کوو نو په هغې کې به اول قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د هغه شریعت به مطالعه کوو چې
آیا دا عمل په دې کې موجود دی او که نه دی موجود. که چېرته موجود نو عمل پکار دی او که موجود نو زما محترمو هغه عمل زمونږ دپاره عبث او بې بنیاد دی، په هغې باندې مونږ له اجر نه میلاوېږي. ولې نه میلاوېږي؟ ځکه شیطان هغه د الله رب العالمین سره دا وعده کړې وه چې الله فبما اغویتني تا خو زه چې دی نو جنت نه راویستم، لعنتي دې کړم، ودې رټلم، نو زه به څه کوم؟ لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. دا بد عمل، دا د ګناه عمل، دا د جهنم ته د تګ عمل، دا به دې ستا بندګانو ته ښایسته او د ثواب په نیت باندې به پیش کومه. دا انسانان به بیا نه توبه وباسي نه به استغفار کوي، د ده په ذهن کې به دا خبره موجود وي چې یاره دا عمل دا د ثواب عمل دی، دا د الله رب العالمین د نزدېکت عمل دی. په منځ کې به هغه عمل د څه شی وي؟ هغه به د تباهۍ عمل وي، هغه به د بربادۍ عمل وي، هغه به د جهنم ته د تګ عمل وي. نو د دې د وجې نه مونږ ته الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اول به څه شی کوئ؟ قرآن کریم او د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم به مطالعه کوئ، په هغې کې به هغه عمل پیدا کوئ چې بیا د الله رب العالمین ته قابل د قبول وګرځي. زما محترمو بیا چې کله دغه خبره وشوه، دغه سلسله وشوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هیبت راغی، یره راله. نو سمدستي رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، او کور ته چې راغی نو خپل بیبي ته فرمایي چې زملوني زملوني، ما باندې څادر واچوئ. وګوره په دې کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اسوه او نمونه موجود ده چې انسانانو چې کله په تاسو باندې یره راځي، کله چې په تاسو باندې سخت راځي، کله چې په تاسو باندې پریشانی راځي، نو دغه پریشانی ختمولو دپاره لږ شانتي آرام پکار دی چې دا انسان هغه پریشانی، هغه تکلیف، هغه سختی د هغې نه ختمه شي، بیا د هغې نه وروسته د هغې د حل کولو، د هغې د ختمولو کوشش پکار دی. او داسې سړي ته هغه پریشانی بیانول پکار دی چې هغه ستا خیرخوا وي، هغه تا ته چې دی نو سمه لار ښیي، هغه تا ته نیکۍ طرف ته تا راغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په هغه وخت کې خپله بیبي خیرخوا ښکارېدله، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د عایشه صدیقه رضی الله عنها مخې ته د خدیجة الکبرا رضی الله عنها ذکر کولو، هغه ورته وویلې چې ای د الله رسوله هغه خو یو بوډۍ زنانه وه تېره شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انها کانت وکانت وکانت، هغه داسې زنانه وه، داسې زنانه وه، داسې زنانه وه، صفات یې د هغې شروع کړل. چې ورته وفرمایل دا یې ونه ویلې چې یاره دا خو داسې کېږي به، او دا خو شیطان دی، او دا هغسې دی، او دا دا دی، او دا هغه دی. نه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی دپاره خبرې ورته شروع کړلې، او دا یې ورته وویلې چې ای پیغمبره خفه کېږه مه. ولې؟ ځکه تا کې ډېر صفات موجود دي، والله ما یخزیک الله ابدا، الله رب العالمین به تا هېڅکله ونه شرموي. ولې؟ هغه صفات تاسو واورئ چې کوم صفات خدیجة الکبرا رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړي. د دې نه دغه خبره معلومیږي چې کله موږ باندې مصیبت، تکلیف، پریشانی راشي، نو دا تکلیف او دا پریشانی داسې خلکو ته بیانول پکار دي چې هغه زموږ خیرخواهي کوي، هغه موږ له تسلي راکوي، هغه موږ ته سمه لار ښیي. دا نه چې زموږ د پریشانی نور هم د زیاتولو دپاره هغه موږ ته په هغې کې دا به داسې وشي او دا به هغسې وشي، نه، بلکې خدیجة الکبرا رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ فرمایي انک لتصل الرحم، ته خو هغه سړی چې خپلولي پالي، خپلوانو سره نیکي کوي، وتحمل الکله، او د بوج اوچتی د بل سړي چا باندې چې پریشانی، چا ته چې تکلیف وي د هغې تکلیف بوج اوچتی، وتکسب المعدوم، او د کوم سړي چې کار نه وي هغه سړي ته کار پیدا کوي. دا داسې صفات دي زما محترمو چې دغه صفات که چېرته موږ خپل ځان کې راولو،
نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اطاعت او هغه تابعداري هغه بیا ممون کې راځي. لکه د ابوبکر رضی الله عنه وګوره هغه صفات په ځان کې پیدا کړیو چې کله مشرکین مکه هغه ډیر تنگ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے الله رسوله زه هجرت کوم د مکې نه زم دي خلکو زه تنگ کړم نه مې پرېږدي په دې مکه کې. هغه ورته وایي چې زه سیده لاړ شه هجرت وکړه. چې کله یو ځای ته ورسېدو هلته ابن دغینه هغه د ابوبکر رضی الله عنه سره ملاو شو او ورته وفرمایي چې چېرته روان یې ابوبکر؟ هغه ورته وویل چې دا مکې والا ما نه پرېږدي ژوند رانه تنګ کړی دی. هغه ورته ویل چې ستا غوندې سړی مکې والا وباسي همدغه صفات ابن دغینه د ابوبکر رضی الله عنه دپاره وشمارل چې انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف. دغه صفات ابن دغینه د ابوبکر رضی الله عنه لپاره وشمارل. زما محترم ولی چې دې صحابه دغه صفات چې کوم په پیغمبر کې موجودو هغه په خپل ځان کې راوستي او ځکه الله رب العالمین په دنیا کې رضی الله عنهم ورضوا عنه خطاب ورکړی دی. الله رب العالمین په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځل باندې د لسو صحابو ته د جنت زیری ورکړی دی او بیا ځان له ځان نه هم بعض صحابو ته د جنت زیری هغه ورکړی شوی دی. دا څه د وجې نه؟ دا د دې د وجې نه چې دې صحابو دغه صفات په خپل ځان کې پیدا کړي. زما محترم چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی ملاوه شوه بیا هم دا کور والا دغه زنانه دغه بیبي دا چې دی نو په ارام نه کینی بلکې د هغې د مشکل او د هغې د تکلیف د ختمولو دپاره داسې یو خیرخوا ګوري داسې یو سړی ګوري چې د هغې د تسلي که په زما باندې ختمه نه شي چې بل څوک هم د هغې تسلي وکړي. سمدستي خپل تره زوی دپاره ته یې بوتلو او هغه ته وویل چې زما په دې سړي باندې وګوره داسې حالات پرې راغلي دي. هغه ورته څه فرمایي؟ هغه ورته وایي چې دا خو هغه ناموس دی چې موسی علیه السلام ته راغلی دی. دا هغه انسان سړی دی دا هغه ملائک دی چې کوم موسی علیه السلام ته راغلی. بیا ورته یو خبره وکړله دا ډېر د کار خبره ده زما محترمو. هغه دا چې کله کم انسان دعوت پیش کوي کم انسان چا سره خواله کوي کم انسان چا سره نیکی کوي نو زموږ انسانانو کې دا صفت موجود دی چې موږ د هغې د نیکي جواب صحیح نه ورکوو. موږ د هغې نیکي جواب خامخا په بدۍ باندې ورکوو. دا به موږ یو خاص صفت دی. ځکه دا ورته وفرمایي چې دغه دعوت چې چا پیش کړی دی دې دعوت ته چا لبیک ویلی دی نو دا خلک د هغې څه شوي دي دشمنان شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او مخرجیهم ایا دا به ما د وباسي د مکې نه زه خو صادق او امین یم زه خو چې دی نو خیرخوا یم د دیو ما خو دا کارونه کړي دا نیکیانې مې ورسره کړي دي. خدیجه رضی الله عنها هم ورته دا صفات وشماره چې دا کارونه کوي دا کارونه کوي. هغه ورته وویل چې سره د دې نه سره د دې نیکیو نه سره د دې ښه کار نه تا سره به بیا هم دشمني کېږي او تا به د دې مکې نه وباسي دا خلک. تاسو وګورئ زما محترم په یو کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زموږ دپاره اسوه او نیکي موجود ده. د دې د وجې نه الله رب العالمین موږ ته فرمایي دا یې نه دي ویلي چې یا ایها الذین آمنو ځکه دا پیغمبر زمونږ دا صرف د ایمان والاو نه دی بلکې الله فرمایي چې یا ایها الناس که هغه کافر دی که هغه مسلمان دی ټولو ته دا پیغمبر علی سویه پیغمبر دی. زما محترمو بعضې خلک مني او بعضې نه مني. څه یې ویلي قد جاءکم موعظة من ربکم یو موعظه یو نصیحت یو پند زما د طرف ته راغلی دی وشفاء لما فی الصدور او دا یو قسم د شفا ده په زړونو کې. انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي د هغې نصیحت د هغې خبرې ومني انسان ته په زړه کې یو سکون یو تسلي ملاویږي.
او بیا وهدى ورحمة للمؤمنين او دا پیغمبر د دې احکامات د دې خبرې د دې اسوه هغه چې هدایت او رحمت دې لپاره د مؤمنانو بیا الله فرمایي چې وتوایا قل بفضل الله وبرحمته دا الله رب العالمین او بفضیلت او برحمت سره الله دا پیغمبر راولېږلو که چېرته الله دا پیغمبر نه وی رالیږلی زمونږ په الله باندې څه زور نه و زمونږ الله رب العالمین سره څه ملامتیا نه وه چې الله تا پیغمبر نه و رالیږلی زه څه خبر وم چې ما تابعداري او اطاعت کړی وی ما د هغې بندګي کړی وی الله وایي دا زما په فضل او په رحمت سره ما دا پیغمبر تاسو ته درولېږلو تاسو څه شی وکړئ فلیفرحوا د هغې باندې خوشحالي به راوکړئ هغه خوشحالي څه شی ده د دې پیغمبر اطاعت او تابعداري وکړئ دا خوشحالي نه ده لکه نن سبا چې مونږ کوو چې میلاد مناوو لکه نن سبا چې مونږ کوو جلسې او جلوسونه کوو لکه نن سبا مونږ چې کم حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میلاد باندې کوو په دې باندې مونږ ته حکم نه دی شوی زما محترمو بلکې مونږ ته چې حکم شوی دی هغه دا دی چې کومه تابعداري کوم اطاعت د پیغمبر چې شوی دی په هغې باندې عمل کول پکار دي نو هغې باندې به خوشحالي میلاویږي ځکه علما فرمایي که چېرته انسان 24 ګنټې د الله رب العالمین ته صرف سجود او الله تعاجزي او انکساري وکړي بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم و نعمت چې الله مونږ ته رالیږلی دی د هغې نعمت شکریه مونږ نشو ادا کولی ولې هغه شکریه څنګه ادا کېږي زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شکریه د الله رب العالمین په عبادت او په بندګۍ کې ادا کړی ده ولې صحابه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا الله رسوله الله رب العالمین تا د مخکینی او وروستني ټول ګناهونه معاف کړي دي بیا هم تم دومره اطاعت او بندګي کې چې ستا دا پنډۍ مبارکې د ډېر د ودرېدو نه وپړسېدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ونه فرمایل چې او که نه یاره دا کار ما سره رب العالمین کړی دی زه بس مزې کوم بلکې الله پیغمبر څه فرمایي افلا اکونو عبدا شکورا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نشم هغه شکریه د الله رب العالمین په څه باندې ادا کوي د رب العالمین په بندګۍ کې د رب العالمین په عبادت باندې ادا کوي نو مونږ ته هم پکار دی زما محترمو چې الله رب العالمین مونږ باندې دومره لوی احسان کړی دی مونږ باندې دومره فضل او رحمت کړی دی چې مونږ ته پیغمبر رالیږلی دی زمونږ د کامیابۍ زمونږ د اطاعت زمونږ د فلاح دپاره نو پکار دا دی چې مونږ د الله رب العالمین بندګي وکړو د الله رب العالمین ته صرف سجود شو د الله شکریه ادا کړو دا نه چې مونږ بې ځایه چې دی نو پروګرامات کوو بې ځایه چې دی نو داسې کارونه کوو چې په هغې باندې رب العالمین ناراضه کېږي او رب العالمین پرې خفه کېږي الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ عبادتونه هغه د خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرز باندې وګرځي چې هغه خپل دربار کې قبول او منظور شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. زمان محترمو زمون خلق د دې آیاتنا دغه د میلاد جشن مناول ثابتوي چې ګور الله رب العالمین فرمایي چې فبذلك فليفرحوا. په دې خبره باندې تاسو خوشحالي مناو کې دا مونږ خوشحالي مناو. زما محترمو خوشحالي دا نه ده بلکې خوشحالي دا ده چې مونږ د رب العالمین په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رالېږلو باندې د هغې بندګي د هغې اطاعت او د هغې شکریه ادا کړو چې الله ستا احسان دی ستا فضل دی په مونږ باندې تا زمونږ د کامیابۍ او زمونږ د فلاح دپاره پیغمبر راولېږلو که نه نو دغه خبره نشته ځکه که چېرته مونږ ته دا جشن او دغه میلاد ثابت وی نو تاسو ټول کتابونه وګورئ زما محترمو د سیرت هر کتاب وګورئ که هغه د هرې فرقې وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش کې اختلاف دی څوک هم دا نه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش هغه د 12 ربیع الاول باندې دی څوک 9 ربیع الاول ښیي څوک 8 ربیع الاول ښیي څوک 10 ربیع الاول ښیي کم یو کتاب هم چې د هرې فرقې نه ته وایي که هغه د بریلي مذهب وي که هغه د دیوبندي مذهب وي که هغه د شیعه مذهب وي که هغه د هر مذهب وي زما محترمو هېڅ یو مسلک والا هم دغه خبره نه ثابته کړې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات تاریخ کې ټول اتفاق دی چې هغه د 12 ربیع الاول دی نو د دې نه دا خبره هم ثابتېږي چې دا جشن دا نشته دی دا جشن چې دی نو مونږ مناوو په څه باندې د رسول الله په وفات باندې نه چې دی د رسول الله په پیدایش باندې الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د داسې بدعات او د داسې رسومات نه دې مونږ وساتي او الله رب العالمین د دې خوشحالي مناولو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې دا د الله بندگی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کې هغه دې مونږ ته نصیب کړي او د هر قسم بدعات او رسومات نه دې مونږ وساتي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سوفنا برابر كنيز دين